او بل زه هغه پتون تاپوس ته دا وایم چې په چمن کې دی راوتلي وه زما د قسم په خدای د ماسته نیولې د پی ټي ایم هر ملګري ته یا د انقلاب و هر ملګري وبېشته ته تاوان ورسېږي په والله د کوره چې د دای راوباسم لکه سپی په غاړه کې په دا خالي ګلخانه چې زه به په دې پسې نارې وم خلک به په خوب کې راشي په بیره کې به راشي ته ډېر تازه راپورته سوی ستا مغزه خراب دي هلته په پنجاب کې سکران راځي د یارونه ور په غاړه کوي ما که د پښتانه نوم واخیستی زه دهشتګرد یم ته رقم دې رابر کړی ده د احسان دلته عزیزانو درانه درانه ټبران مشران ناست دي عزیزانو زموږ دپاره د دې ښار دپاره عزیزانو د دې ښار نوم نور مور بدوي دغه تعلیم سطحه چې په هر چا کې شته عزیزانو دا یو اردوه زه درته وایم اول زموږ په خپل کام کې ملګرو ویډیو په کرپانو کې شیر که هر څوک راوځي په دوزۍ کام کې پر خاندان یې نالت وایم ته خو هغه کام یې چې پر هسې من ستا مړی پروت ستا دغه منظور پښتون پې ستا دپاره منظور بچیان اعتمېدل غواړي ستا دپاره ولي خان بچیان اعتمېدل غواړي هېڅ چا زموږ دروازه موږ ته نه ده راټکولې نو لږ فکر وکړه په ځان کې بعضې خلک دا وایي چې زه معافي غواړم د فیسبوک د لارې ستا معافي ستا سترګې تا نه درلودې چې ستا د بې نفس ته وطن ته ولاړو ته به راتلې نن به دې د دې غیر ولس د دې غیرتمن ولس په مخ کې تا معافي غوښته دا ستا معافي وه ته طالیڅک یې ته د کرنل دلال یې ته جاسوس یې تا ته چې سبا د خور وایي راکه نې ورته وکړې که د مور وایي نو عزیزانو په دې ښار کې دا اوس هم موږ دلته را روانو چې یاران پورته کوي په دې ښار کې ډاکټر صمد شهید په فاک رسېدلی دی موږ د هغه ښه ځوانان نه یو په دې ښار کې سردار محمد هزارګی رسېدلی شهید سوی دی موږ د هغه ښه ځوانان نه یو شهید حاجي نظرجان اکا صورت خان اکا چدرشام یې بصیر خان په دې ښار کې په نامو به در سبا پرستلی شم دا اوس هم نو پي ټي ایم ته دا وایم که زه وم که نه وم په دې ټولو کې به دا وایم حاجي جیلاني خان اکا په دې ښار کې په شهادت رسېدلی دی چې د دې چمن د ښار یو بخت و د هغې ورځې څه دا لړۍ راپېښ شوې ده د ډاکټر صمد څه راپېښ شوې کله راوځئ د ښاره څخه بس دی نور موږ د پلنګ د خوبو مرګ پرېږدئ چې په ګولیو موږ څه پیدا ده عزیزانو راسئ و دې ښار ته د دې ښار نن مخ ته بوځئ نو نور وخت مو نه نسم ملګري ډېر دي عزیزانو موږ نه تشددګرد یو موږ نه د پاکستان خلاف یو نه موږ د ریاست خلاف یو موږ د ظلم خلاف یو ظلم دې د پښتانه سره څوک نه کوي دلته د چا بچیان نه دي پسونه چې چا دی موت پیدا کړي دي یو بچی په شپږ ښکاره دل کېږي بچیو دي ستاسو عزیزانو یو وار بیا دا درته وایم چې په ټلیفونو په دمکیانو په دې باندې دا کاروان نه در کېږي موږ حکومت پاکستان ته هم دا وایي عزیزانو چې پر دې باندې غور وکړه د دې پښتون ملي غورځنګ مننه شرطونه ومنه شرط یې نه بولم حق یې بولم دا ومنه نو ځکه چې پاکستان به د بلام خلاصي ته به خلاصې نه موږ د انډیا جاسوسان یو که چیرې ته انډیا ته ماته ورکوې د انډیا خوله د خاورو ډکوې نو راسه پښتون ته سات ورکړه پښتون راپورته کړه که یې چیرې نه کړې راپورته دا جرنیلان دا کرنیلان دا ریټیر کپټنان دا به پټ ګرځي په دې ښار کې دا اوس هم زه ته وایم د پښتانه د عدالت نه دی د پښتانه د عدالت پوښتنه د امریکې د ورځو د انګریزه څه وکړه چې د پښتانه کوم عدالت دی نو عزیزانو نور وخت مې نه نسم ټول موږ ته د قدر ویل یاست غیرتمن ولس یاست د ننګ میدان د غیرت میدان دغه دی څوک چې د قوم مشري غواړي څوک چې د پښتانۍ والی غواړي څوک چې دلته ملکۍ او خانۍ غواړي دغه ډګر دی د ننګ د میدان د کلیا د سمبوسو د پکوړو ډګر نه دی دا به زه په ایمان درته وایم که وزیر اعظم یې که میجر یې که کرنل یې که هر څه یې موږ به کام نه خرڅوو کام خرڅول دی دی لکه موږ چې څوک خرڅوي یا کور خرڅوي مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ و هر راغلو ته چې زموږ ته سات راکړي د کامیابو مظاهرې زه سل ځله سلام ورته کوم
زما او هر یو ته سلام دی که هر چا کار و د شپې پر 3 بجې د یو غلام په توګه ورسره ځغلو ټول زموږ ورونه یاست او هغه نورو ټایلټ څټو ته دې هم خدای هدایت وکړي چې برته د خپلو ورونو سره یو ځای شو زموږ عزیزان دي زموږ قریبان دي انسانان دي قطاوي دي مننه کور مو ودان په دا پای کې یو شعر بیا درته وایم وایي بې له کامه د جنت په حق کې نه یم بې له کامه د جنت په حق کې نه یم قبول کړی مې د کام دپاره اور دی قبول کړی مې د کام دپاره اور دی زه د کام د ننګه نه یم پر شا کړی ازمایلی پر مهار پیرول زور دی